أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة دویم سپارہ آیات نمبر 219 يسألونك دوی تپوس کی دتانا پاک حبیبا عن الخمر د شراب پبارکی والمیسر او د جواره پبارکی د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د طرفنا د سوالات سلسله شروع ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی تپوس کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اصل کې شراب او جواری دا د جاهلیت ته دور نه کوم دی را روانه وا خلکو به شراب سکل څنګه چې مونږ او تاسو د بوتل او بسکو او شربت اسکو نو دک شان به خلکو شراب سکل او سرنګ چې مونږ او تاسو نور ارشل خپل خپل کار کوي خپل خپل کسب کوي نو دک شان د جواره کسب د د جاهلیت ته دور نه را روانو بیا په ابتدای اسلام کې خلکو به جواریوم کولا او شراب به سکل د شرابو د حرمت حکم لا نو راغلی خو د الله تبارک وتعالى عادت دی چې په هر زمانه کې او په هر خطه کې الله داسې خلق پیدا کړي وي چې د هغې عقل دی په خواهشاتو باندې په طبیعت باندې غالب پیدا کړي یعنی هغې یو څیز ته خواهش کېږي خو د هغې عقل غالب وي اگر چې الله پاک په هغه وخت کې د شرابو د حرمت حکم نو را لېږلی خو د هغې عقل یې داسې پیدا کړی چې هغې ته دې خبره کې نقصان چې کوم دی ښکارې کېدو چې دا شراب خو عقل ختموي دا خو د انسان خوش او حواس ختم کی نو چې کله خوش او حواس ته انسان ختم شو د عقل ختم شو نو دی بیا هر قسمه ګناه باندې دې ناراسته نه کوي ګوره انسان کو یو ګناه نه بچ کېږي نو دی یا د دنیا د یارې نه یا د آخرت د یارې نه لکه یو سړی مثال په طور غلا نه کوي نو یا د دې وجې نه کوي که زه په دې غلا کې ونیولی شوم نو ما ته به سزا راکړلی شي زه به پکې مړ شم زه به د خلکو مخکې رسوا شم یا د دې وجې نه چې په ورځ د قیامت په مې الله رسوا کوي د ټولو خلکو په مخ کې نو د دې شرم د وجې نه دی د غلا نه ځان بچ کړي دغه رنګې د هر قسمه ګناه نه زنا شوه دغه رنګې چې کوم دی دروغ شو تهمت شو بهتان شو نو دی د دې عقل په وجه باندې بچ کېږي چې دی دا سوچ کوي چې زه خو دا غلا کومه خو د دې وروستو نتیجه دا به ډېره خرابه راوځي زه خو دا زنا کومه خو د دې وروستو نتیجه دا به ډېره خرابه راوځي نو د د عقل په وجه باندې د دې ګناه نه بچ کېږي نو دغه رنګ شراب سره عقل ختميږي انسان چې کله شراب اسکی د دې وجه نه حدیث پاک کې دیتا الخبائث ویلي دي د ټولو ګناهونو جرړ نو په هغه زمانه کې د صحابه کرام او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه په اعلی پیمانه باندې چې د نبی علیه السلام عقل الله پاک په خواهشاتو په طبیعت باندې غالب پیدا کړ ځکه چې مخکې به وروستو به یو څیز حرامېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخکې نه دغه طبیعت الله پاک دغه څیز نه اړولي لکه نبی علیه السلام په خپل عمر کې شراب د حلت په دور کې هم نه دي څکلي چې شراب حلال جواری نبی علیه السلام په هغه دور کې هم نه ده کړې په کوم دور کې جواری حلاله وه نو نبی علیه السلام الله د هغه څیزونو نه بچ ساتلی دی چې کوم څیزونه الله پاک وروستو حرامول اگر چې په هغه ټایم کې حلال خو وروستو الله پاک هغه حرامول نو مخکې نبی علیه السلام طبیعت یې د هغې نه اړول دی او دغه رنګ ډېر صحابه کرام هم داسې دي چې د هغې شراب چې کوم دی په خپله زندګۍ کې نه دي څکلي جواري نه ده کړې یعنې د هغې طبیعتونه الله داسې پیدا کړي د هغې عقل الله دومره غالب پیدا کړی چې الله پاک له حکم نه رالیږلی د شرابو د حرمت خو د هغې عقل کې دا خبره وکړو موږ د شراب اسکو نو دا عقل ضایله کوي او چې کله زموږ عقل خراب شو نو بیا به هر قسمه ګناه کوو نو د دې وجې نه صحابه کرامو بعضې صحابه کرام داسې وو چې هغې شرابو ته لاس نه دی ورړلی جواري نه ده کړلې ډېر قسمه ګناهونه داسې دي چې صحابه کرام د الله د مخکې نه بچ ساتلي بعضې صحابه کرام نو حضرت عمر رضی الله عنه او معاذ بن جبل رضی الله عنه رالل او نبی علیه الصلاۃ والسلام
په مکی دور کې هم خلکو شراب سکل او چې بیا کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړو نو بیا هم د شرابو دور چلیدو خلکو به شراب سکل ځکه چې شرابو د حرمت حکم او د حرام کېدو حکم لا نو راغلی نو معاذ بن جبل رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه رالل او نبی علیه السلام ته وی د الله پیغمبره دا شراب خو عقل ختموي نو چې کله انسان عقل ختم شیندي هر قسمه ګناه بیا کوي هر قسمه ګناه د آسان او دا جواری چې دا مال زیل کوي مال ختموي نو د دې باره کې تاسو څه خیال نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د دوړو صحابه کرامو تپوس نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا تپوس د نبی علیه السلام نه وکړو نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه راولېږل چې یسالونک دی تپوس کی تاسو نه عن الخمر والمیسر د شرابو د جوارې په باره کې قل او ته ای پاک حبیبا فیهما په دې دواړو کې اثم کبیر لوی ګناه دي ومنافع للناس او پیدې دي د خلکو لپاره واثمهما او ګناه د دې دواړو سيزونو یعنی د شرابو د جوارې اکبر من نفعهما دا ډیر زیات دي د دې د نفع نه دي وقتی ته ورچ کم دي نفع هم شته دي پیدې پکې هم شته دي خو د دې د ګناونه چې کم دي نو دا د دې د نفع نه چې کم دي زیات دي نو په دې باندې الله پاک دا آیاتونه راولېږل نو په دې آیاتونو سره بعضی صحابه کرام هغه چې کوم د دینه منع شول خو بیا هم قطعي تور د حرمت حکم لا نه دی راغلی په دې باندې بیا هم مکمل شراب لا نه دی حرام شوی خو دې کې صرف الله پاک د شرابو د جوارغه خباستونه ذکر کړل هغه کې چې کوم نقصانات او هغه الله پاک ذکر کړل نو بعضی صحابه کرام و بیا هم شراب سکل او څه په دې سره چې کوم د منی شو چې په دې کې د دې چې کوم نقصانات دي نو دا د پیدونه زیات دي یعنی پیدې پکې کمی دي او نقصانات پکې زیات دي نو په دې وجه بعض صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې نه منشول خو بعضو بیا هم مسکل ځکه قطعي تور الله پاک نو حرام کړي نو بعض صحابه کرام بسکل یو بیر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه خپل ملګرو له ډوډۍ وکړه چې ډوډۍ وکړه نو هغه وخت په ترتیب دی چې ډوډۍ پسې به خلکو شراب سکل ځکه حلال نو چې کله ډوډۍ اسکل شوله نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه خپل ملګرو ته شراب راوړل نو چې کله ټول شراب اسکلو نو د ماښام مونځ ورپسې راغی نو چې کله د ماښام مونځ راغی نو یو صحابي ورمخکې شو د مونځ دپاره او نور صحابه کرامو پسې وروستو نیت وتړو نو د چې کله امامتي کوله نو د قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا سورت چې کوم دی شروع نو قل یا ایها الکافرون لا اعبد زه عبادت نکوم ما د هغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ کافرانو ته الله نبی اسلام زه د هغې بوتانو عبادت نکوم د کومو چې تاسو کوئ معنی دا ده نو هغه صحابي په حالت نشه کې و نو هغه وی قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون زه د هغې بوتانو عبادت کوم د کوم چې تاسو کوئ غلطي ته وشوله په حالت نشه کې نو خو عربو په معنی باندې پوهېدل خو په حالت نشه کې د نشې په حالت کې د آیات غلط شو نو الله پاک جل جلاله په دې باندې دویم حکم راولېږو چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى اے مؤمنانو تاسو د مونځ په د نشې په حالت کې مونځ ته مور نږدې کېږي تاسو مونځ ته مور نږدې کېږي په داسې حال کې چې تاسو په حالت نشه کې نو په دې کې په دې آیات سره د بعضې صحابه کرامو د شرابو نه چې کوم دی توبه وویستله شراب یې پرېښودل خو بیا هم قطعي طور د شرابو د حرمت حکم نو راغلی بلکې په یو خاص وخت کې الله حرام کړل الله وفرمایل چې تاسو په حالت نشه کې نو مونځ ته مور نږدې کېږئ نو صحابه کرامو به بیا داسې کول چې د مونځ په وخت کې خو به شراب نه څکل خو په نورو وختونو کې به یې څکل بیا یو پیر داسې واقعه وشوله چې یو صحابي دی هغه چې کوم دی نورو صحابو ته ډوډۍ وکړله عتبان بن مالک رضی الله عنه صحابه کرامو دپاره یې ډوډۍ وکړله او چې کله یې ډوډۍ وکړله نو ډوډۍ پسې وروسته بیا د شراب راوغوښتل شراب یې وڅکل په هغه شرابو کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د صحابي دی د شعر او شاعري شروع کړله یو قصیده شروع کړله چې په هغه قصیده کې د انصار مدینه د مدینې منورې چې کوم خلکو د هغې حج او سپکاوی وکړو او د خپل قوم د هغې چې کوم دی مدح او ثنا بیان نو د هغه کوم قوم یعنی د انصار مدینه چې کله سپکاوی شروع کو نو د انصار مدینه یو نوجوان راپاسېدو د اوښ یو جامې راواغستله او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بیا سر ووخو سر یې مات شو او دومره سخت زخم پکې ولګېدو چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره زه چې کوم دی انصاري د مدینې منورې یو انصاري سړي چې کوم دی زه په اوښ په جامه باندې ویشتې ما سر راله مات کړی نبی علیه السلام ډېر پریشانه شو دعا یې وکړله چې اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیه الله پاک موږ ته د شرابو باره کې یو واضح حکم راولېږه لکه تا خو
خلکو ته پکې نقصان دی، نقصان پکې خلکو ته پیښیږي. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا وکړله نو الله پاک جل جلاله د سورې مائده دا آیاتونه راولېږل چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. الله حکم راولېږو چې دا د شراب شو، جواری شو، دا سيزونه چې کوم دي دا د شیطان د عمل نه دي، دا د شیطان عمل ولا سيزونه دي، فاجتنبوه د دینه منش. نو په دې باندې الله پاک جل قطعي تور حکم راولېږو. صحابي فرمایي عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې کله دا نو په دې باندې بیا مکمل شراب حرام شو. دا دریم حکم چې راغی کنه نو په دې دریم حکم سره مکمل د شراب قطعي حکم راغی چې بالکل شراب بنسک، دا د شیطان عمل دی، فاجتنبوه د دینه منشه. بس د دین خپل ځان اوساته، خپل ځان ته منع کړي. حکم راغی الله پاک امر وکړو، حکم یې وکړو دینه منشه. تدریجن په تدریجن لگا سټپ بای سټپ د شراب حرام کړ. په لومبي حکم سره صحابه کرام منی شو، په دویم حکم سره منی شو، او په دریم سره بیا ټول منی شو. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله دا مدینه منوره ته چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو منادي اواز کوونکی راغی او اعلان یې وکړ چې شراب حرام شو. هغه فرمایي چې د مدینه منورې په دې کوڅو کې د شراب داسې بهیدل لکه د پشکال تیز باران چې وشي او په دې کوڅو په دې نالو کې د باران د اوبو بهیږي، دغه شان د شراب بهیدل. تر دې پورې هغې فرمایي چې د چا په لاس کې د شرابو ګیلاسو نو دا ګیلاس چې کوم دی خولې ته نه دی تللی، د چا سره چې په جګ کې په بوتل کې شرابو هغه ګیلاس ته نه دی تللی، او د چا سره چې په مټکې کې شرابو هغه جګ ته نه دی تللی، او د چا سره چې په خوله کې شرابو هغه مرۍ ته نه دی تللی، او د چا سره چې په مرۍ کې شرابو هغه خېټې ته نه دی تللی، واپس یې راټوکلي. دومره صحابه کرام د الله پاک د احکاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پابند. نو ټول شراب په دغه ورځ باندې وي تر ډېر وخته پورې په دې نالو کې د شرابو دا بوی به چې کوم دی د نالو نه راتلو. او یو صحابي په دغه موقع باندې خپل ټوله سرمایه دی چې کوم دی شام ته وړې وه، او د شام نه چې کوم دی قافله را روانه کړې وه د شرابو، تش شرابو ورسره، او خپل ټولې پیسې چې کوم دی په شرابو باندې بندې کړې وي. او اتفاقا په کم ټیم چې دا حکم راغی دغه نه لږه وروسته دغه قافله چې کوم دی مدینې منورې ته راورسېده. چې راورسېدل د شرابو د حرمت حکم راغلی، د مکمل قطعي طور شراب حرام شوي. نو هغه وایي چې داسې چې زما خو ټول پیسې ختمې شو او ټول سرمایه مې چې کوم دی په شرابو باندې بنده شوله. نو دغه صحابي راغی نبي علیه السلام د الله پیغمبر زما دپاره څه حکم دی؟ نبي علیه السلام ته چاټۍ ماتې کړه. پاک ځای باندې چې څومره شراب ورسره په سونو اوښانو په هغې باندې شراب چې کوم دی بار کړي، ټول یې هلته چې کوم دی مات کړه. اوس کو زمونږ غونډه کې خلک وایي چې خیر دی ما مې پیسې بندي کړي دي نو دا به چې کوم دی خرڅ کوم بیا به نه راوړم. نه، صحابي بس د الله پیغمبر زما دپاره حکم څه دی؟ یې ماتې کړه. بس هغه څومره چاټۍ چې ورسره وي، څومره لوښي چې ورسره وو، هغه ټول یې چې کوم دی مات کړه. نو په دې سره بیا الله پاک جل شانه د شرابو د حرمت حکم راولېږو چې په دې کې انما الخمر والمیسر والانصاب والاجزام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، د دې نه منع شئ، دا د شیطان عملونه دي. نو دې کې صحابه کرامو چې کوم سوال کړی دی دې کې د حرمت مکمل حکم نه دی راغلی، صرف د هغې هغه قباحتونه او بدۍ بیان شوي دي. یسألونک دوی تپوس کوي د تا نه ای پاک حبیبه عن الخمر د شرابو په باره کې، والمیسر او د جوارۍ په باره کې. قل اووایه ورته فیهما په دې دواړو کې اثم کبیر غټ ګناه دی، و منافع او منافع دي للناس د خلکو لپاره. نو په دې کې فایدې شته دي، خو هغه فایدې په نش باندې حساب دي. یو جرمني ډاکټر دی، هغه د دې 50 فایدې لیکلي دي او 150 نقصانات یې لیکلي دي، او تاسو ته ما ووایي چې دې ته ام الخبائث ویلي دي شرابو ته. نو شرابو کې فایدې شته دي، خو دغه فایدې په نش باندې حساب دي. فایده دا ده چې په دغه ټیم کې به لږ غوندې قوت تاته میلاو شي، لږ غونده کې قوت په درته میلاو شي، طاقت په درته میلاو شي. او نقصانات یې څه دي؟ نقصانات یې دی چې دا معده خرابوي، ګردې خرابوي. دغه رنګ سل یو بیماري ده او دا په یورپ کې ډېره زیاته ده، تقریبا نیم خلک د یورپ په دې باندې مړه کېږي. دغه بیماري انسان ته لګي، د اواز غټېږي، وجود یې پړسېږي. او دغه رنګ چې یو سړی د 40 کالو ته ورسي شرابي، نو د دې څه ښکاري ته به چې د 80 کالو دی. او غټ نقصان یې څه دی؟ غټ نقصان یې دا دی چې د انسان عقل ختم کړي. نو چې عقل ختم شو، خواهشات را وپارېدل، طاقت پکې راغی په دغه ټیم کې، نو دی بیا د خپلې خور او د خپلې بیبي په منځ کې فرق نشي کولی، دی د خپلې مور او د خپلې بیبي په منځ کې فرق نشي کولی. او چې کله شراب وڅکي دی بیا په څه پوهېږي، نو د ده نه بیا قتل هم کېږي، غلا هم کېږي،
دغه رنګ ډاکټ هم کیږي، هر قسمه ګناونه بیا د دنه کیږي. چې کله دې شراب اوس کی نو د عقل ختم شو، چې عقل ختم شو نو قسمه ګناونه کې د مبتلا کیږي. نو الله پاک چې لږه غونډه کې پیدا پکې شته، خو دغه پیدا پنيش باندې حساب ده. دغه رنګ جواری ده، نو جواره کې لږه غونډه کې پیدا خدا ده چې کم کس وګټل هغه ته پیدا میراو شو، خو دې کم کس چې وبایل نه دغه نقصان وکړو. او موږ تاسو ډیر لیدلی دي چې ډیر کورونه هغه د جواره د وجه چې کوم دي خراب شي، او د دې جواره د وجه نه پاپس کې یو بل سره د مینې محبت په ځای باندې بغض او حسد پیدا کی. چې کم کس وګټله جواری کم کس وګټله نو خوشاله شو، خو دې کم کس چې وبایلله نو دته چې کوم دی د په ژوند کې بغض پیدا شي. او بعضی وخت کې دا بغض او دا حسد او دا کینه دی حتی ورسی چې قتل پکې وشي. اکثر جوارګر یو بل چې کله جواری کینې دواړو ته تماشې پرتی چې دې ته ډیر مال والی وټ پوچېته والی، نو هغه بیا کوشش کوي چې دې ما اوشي چې دا مال به خپل پاتې کړي. نو دغه رنګي ډیر سيزونه په دې کې لګي چې کوم دې فائدې شته دي ظاهري تور، خو نقصانات ډیر زیات دي. نو هغه نقصانات ته قتل پکار دي او د سيزونه چې کوم دې پر خودل پکار دي. الله پاک حرام کړي. دغه رنګ د لاټري وغیرہ چې خلک کوي دا هم د جواره قسم دي. لاټري راوالي روپے خمو ورکړه، هغه کاغذ خبر اواغه صوبه تشرو خط او هغه ګټیم پیسونه به ورکړي او یا د خپل د لوخه مو سيزونه به ورکړي د لبو مبو هغه به پکې ایخو. خو دا دکاندار د شکار کوي چې کم سيزونه ډکی کم چټونه چې ډکی راخیږي هغه د دکاندار له جدا ورکړي. ما خپل د اساس کړی دی، هغه د سیټ ته مونږ کې خودو او تش لاټره خو په خلکو باندې خرڅول دا حرام دي، ګناه دي. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې دا بلورای کول د ماشومانو لپاره چې په دې کې ګټه او بیلاتي دوم حرامي دي. لاټوان به خلکو کول، لاټوان به ګټل دوم حرام دي. دا ټول د جواره قسمونه دي. نو الله پاک وجه بده کې لګي غونډه کې پیدا خوشته دی، خو د دې د نقصانات چې دي دا د فائدو نه زیات دي. يسالونک دوی تپوس کوي د تانا عن الخمر الشراب مبارک والمیسر او د جواره مبارک. قل او وته پاک حبیبا فیهما په دې دواړو کې په دې شرابو کې په جواره کې اثم کبیر په دې کې لوی ګناه دي. ومنافع للناس او منافع دي یعنی پیدا دي للناس د خلکو لپاره. واثمهما او ګناهونه د دې دواړو یعنی نقصانات د دې دواړو اکبر من نفعهما دا ډیر زیات دي د دې دواړو د نفعونه. دې دواړو کې چې کوم فائدې دي د فائدو نه دي نقصانونه ډیر زیات دي. ويسالونک دوی تپوس کوي دتانا ماذا ينفقون موږ څه خرج کو څومره خرج. قل او دې پاک حبیب العفو چې کوم زیاتی وي هغه خرج کا، چې کوم ستاد ضرورت نه زیات مال دی هغه خرج کا. وستا سردور مال دی چې صرف ستاد بال بچ د ضرورتو کیږي نو بیا باغ نه خرج کړي الله په لار کې، نفل مال بیا نه خرج کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ناست یو کس راغی هغه ډیر زیات خپل دغه وکي سړی وکړو چې زه غریب یم. نبی علیه السلام صحابه ته وکتل، صحابه له سوار کړ. یو صحابي پکې ویل د سرو یو غونډس کا غونډه کې کوم نه ورکړ اچ واغستله دغه بل یو کس راغی او غم سوال وکړو. نو د کم کس چې په سوال سره د سرو د غونډس کا حاصله کړي و نو هغه دویم سوالګری لور کړ. نبی علیه السلام د لاس نه واغسه لړ کړ وي تر اوسه پورې تا وی زما د پټوس نشته دی. نو تعالی چې خلکو په سوال باندې د سرو غونډس کا درکړله نو تاغه ځان د سخی سړی جوړ کو په خپل د پکور کې درک نه لګي او هغه د بل چې کوم دی په صدقه کې ورکړل. نو مطلب دا چې ستا د خپل کور گزاره نه کیږي نو بار خیرات نه کیږي، بار بنه ورکړي. هو کو ستا کور کی ضرورت په خپل طریقې سره پوره کیږي نو بیا خواهشاتو کې نور خلق مقدم دي. یو خواهش یو ضرورت چې ستا د بچو ضرورت په خپل طریقې سره پوره کیږي نو دا غیر چې کوم سیوي سي چې هغه الله په لار کې ورکا. او کنه ستا خپل بچو ته په تکلیف پیخیږي نو بیا به الله په لار کې نفلی سي نه ورکي تر هغه پورې ستا د بچو نان نفقه ستا د بیبي نان نفقه دا پتا باندې واجب ده او بل چاله ورکول دا نفل دي صدقه ده. نو د صدقې نه واجب او د نفل نه واجب دا چې کوم دی اولاد دا بهتر دی بډومبه ورکي. نو قل او د پاک حبیب العفو چې کوم زیاتی وي ستاسو ضرورتونه كذلك دغرنګ يبين الله بياني الله پاک لكم استاذ د پاره الآيات آیاتونه نخي لعلكم د پاره دې چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکړئ. يسالونك دوی تپوس کوي د تانه عن الخمر د شراب مبارک والمیسر او د جواره مبارک. قل او د پاک حبیبا فيهما په دې دواړو کې اثم کبیر لوی ګناه دي ومنافع للناس او منافع دي یعنی فائدې دي للناس د خلکو د پاره. واثمهما
او ګناهونه د دې دواړو یعنی نقصانات د دې دواړو اکبر دا ډیر لوی دي او دا ډیر زیات دي من نفعهما د دې دواړو د نفع نه د ظاهري نفع چې کوم په نظر ښکاري نو د دې نه د دې د نقصانات ډیر دي ويسألونك او دوی تپوس کوي د تا نه ماذا ينفقون چې څه خرج کو او څومره خرج کو قل اوه د پاک حبیب العفو چې کوم زیاتی وي یعنی چې ستاسو ضرورت نه کم زیاتی وي كذلك دغرنگ يبين الله بياني الله پاک لكم استاسو د پاره الآيات آیاتنا لعلكم د پاره دې چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين تزمون رازش الله زمون بيوارا طول گناهنا معاف. الہ العالمین زمون ټول ګناهونه معاف کړي. دلته یو کس وفات شوی دی ګل زمان دی والد صفات دعا وکړي چې الہ العالمین مغفرت نصیب کړي هغه لوی سفر د خوشحالو کړي. الہ العالمین زمون د ټول مسلمانانو د فرح حامی او ناصر شي. الہ العالمین څومره مردگان وفات شوی دي ټول الہ العالمین کامل مغفرت نصیب کړي. الله چاته مغفرت کړي درجات یې بلند کړي. دې کاکا ته کامل مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین ګناهونه معاف کړي. الله خاتمه زمون د ټول بالخير او بالایمان کړي. وقت زن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد